یو ملګری دا سوال کړل چې د ملازمت د حاصلولو دپاره رشوت ورکول جایز دي که نه. بعض دفعه داسې وي چې یو پوسټ دی په هغې باندې 15 کسان دي، هغه 15 واړه اهل دي. د یو نمبر اگر چې زیاتې وي لیکن چې دی پیسې نه ورکوي، 1 लाख روپۍ 2 लाख روپۍ 50,000، نو دته دا ملازمت نه میلاویږي. نو آیا دا رشوت ورکول، دا پیسې ورکول د ده ذی اقتدار ته دا جایز دي که جایز نه دي؟ نو د دې جواب دا دی، اول دا ذهن کې کېدی مجموع البحار کې علامه فتنی رحم الله د رشوت تعریف ذکر کړل چې یو شخص د خپل باطل غرض دپاره اور د ناحق مطالبې پوره کولو دپاره چاته رشوت ورکي ذی اختیار ته، نو دا ناجایز دي. او حدیث پاک کی راځي لعن الله الراشی والمرتشی والرائش، د الله لعنت او پټکار دی پر رشوت ورکون کې باندې هم، پر رشوت اغستون کې باندې هم، او د دې دواړو په منځ کې چې څوک واسطه جوړیږي په ده باندې د الله پټکار، د الله تعالی لعنت دی، د الله تعالی د رحمت نه دا سړی لرې دی. اوس دلته د سکول ملازمت ته یا بل ملازمت ته د هغې د حصول لپاره رشوت ورکول جایز دي که نه؟ نو د دې جواب دا دی چې د دې پیسو ورکول جایز دي په 2 شرطونو سره. یو شرط دا چې کومه نوکري ته حاصلوي هغه کار فی نفسي جایز وي، فی نفسي مباح وي. او دویم شرط دا دی چې تا کې د نوکرۍ اهلیت موجود وي، ABCD وتل نه راځي ته به رشوت ورکوې، ځان به پاس کې استاذ کېږي به، نو دا به ناجایز دي. د نوکرۍ اهلیت د کې موجود دی، هغه کار فی نفسي جایز دی، نو په دې صورت کې تا څه پیسې ورکړي بادشاه ته، ذی اقتدار ته، نو په دې صورت کې هغه پیسو اغستونکی خو ګناهګار دی لیکن ته ګناهګار دی. علامه ابن عابدین الشامی رحم الله ذکر کړي دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن نفسه ليس برشوه، که یو سړی مال ورکوي ظالم بادشاه ته دپاره د دې چې د ده نه ظلم لرې شي، نو دا په رشوت کې شامل نه دی. لیکن دې باب کې زما رایې دا ده چې یو سړی کې اهلیت موجود دی، یو کار فی نفسي جایز دی، او د رشوت ورکو، نو په دې صورت کې به دی څومره پیسې چې د ورکړي به چې دته تنخوا راځي د هغې په مقدار دله به صدقه پکار ده بنیت اسقاط. والله تعالی اعلم بالصواب.